بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 220 دی او الدرس السابع والخمسون یعنی 50 نمبر درس دی. په نن درس کې ان شاء الله موږ نن تمرین حل کوو. تمرین کې راله دوه سوالونه راکړي دي. اول سوال دی ترجم بالعربیه. ترجم ته ترجمه وکړه بالعربیه په عربی ژبه کې. ٹھیک شو جی. نو پښتو ژبه کې راله جملې راکړي دي هغه به موږ عربی ته راړو. اول جملې راله راکړي باغ کې شپاړس بوټي دي. باغ کې شپاړس بوټي دي. باغ کې معنی را فی البستانی. فی البستانی معنی را باغ کې 16 شپاړس شجرتن بوټي دي. نو ګورئ دا شجرتن معدود دی، دا موږ سره مؤنث دی. نو بیا به موږ سره د عدد اولنۍ حصه مذکر راځي، دویمه حصه به مؤنث راځي. چې کله موږ سره معدود مؤنث وي، دا تمیز را سره مؤنث وي، نو د ممیز یا د عدد اول حصه به مذکر وي، دویمه حصه به مؤنث وي. ٹھیک شو جی. نو 16 معنی شپاړس شجرتن بوټي دي. هغه څانګه کې 11 ګلونه دي. على هذا الغصن دې بوټي کې، دې څانګه کې، دا هغه په ځای باندې به دا ولیکو. دې څانګه کې 11 ګلونه دي. على هذا الغصن دې څانګه کې، غصن څانګې ته وایي. د بوټي دا څانګې چې داسې تلي که نه شاخونه، نو هغې ته غصن وایي. غصن مونږ ورته څانګه وایو یا ورته شاخونه وایو. یعنې د دې بوټي یو شاخ دې خوا تللی، یو شاخ دې خوا تللی، یو شاخ دې خوا تللی، یا مونږ وایو د دې بوټي یو څانګه دې خوا تللی، یو څانګه دې خوا تللی، یو څانګه دې خوا تللی. نو هغې ته مونږ څانګه وایو یا ورته شاخ وایو او عربۍ کې ورته غصن وایي. نو على هذا الغصن دې څانګه باندې 11 احدا عموم مؤنث ته او عشرتم مؤنث ته، یعنی د عدد دواړه حصے مؤنث دي ځکه چې دا معدود را سره مؤنث ته. نو یاد وساتئ کله چې معدود موږ سره مؤنث وي، نو 11 او 12 چې دي دواړه اول حصہ مؤنث وي، دویم حصہ مؤنث وي، او د 13 نه پس په اول حصہ مذکر وي، دویم حصہ مؤنث وي. نو علی هذا الغصن دې څانګه کې 11 11 زهرتن ګلونه دي. هغه کور کې یا دې کور کې، هغه په ځای باندې دې کور کې 12 چرګې دي. دې کور کې 12 چرګې دي. فی هذا البیت دې کور کې، فی هذا البیت دې کور کې 12 مؤنث ته، 10 مؤنث ته، او دا دواړه یو عدد دی، یو عدد. ٹھیک شو. 12 12 ٹھیک شو. نو اول حصہ مؤنث تا او دویم حصہ مؤنث تا، وجه سره د عدد دواړه حصے مؤنث دي ځکه چې معدود موږ سره مؤنث دی. ٹھیک شو جی. نو 12 دجاجتن چرګې دي. ٹھیک شو. یاد وساتئ د 11 نه واخله 11 نه تر 99 پورې، 99 په یو کم سلو پورې عدد به موږ سره مرکب وي. مرکب د دوو لفظونو نه به جوړ وي، او دا معدود چې موږ سره دی دا به واحد وي او مفتوح به وي، یعنی مفرد مفتوح، مفرد منصوب به وي، نو 12 دجاجتن چرګې دي. ګوتۍ کې یا تیلۍ کې، څوک ورته تیلۍ وایي، څوک ورته ګوتۍ وایي، او عربۍ کې ورته کیس وایي، کیس. نو ګوتۍ کې یا تیلۍ کې 18 انډې یعنی اګۍ دي. ٹھیک شو. فی الکیس معنی تیلۍ کې، ګوتۍ کې 18 دا اتو ته وایي او 10 لسو ته وایي. نو ګورئ دا 8 موږ سره مذکر دی، دا 10 را سره مؤنث دی، او دا دواړه یو انسه ده، یو انسه. 18 دا دواړه چې رايوځای شي، دا دواړه لفظونه، نو یو انسه ته جوړیږي 18. نو 18 دا عدد دی او بیضتن را سره معدود دی. نو دا بیضه چې دی دا انډې ته وایي، موږ ورته اګۍ هم وایو، انډ هم ورته وایو. دغه شو. زما جیب کې 14 روپۍ دي. فی جیبی زما جیب کې، فی جیبی زما جیب کې 16 روبیتن روپۍ دي. ها د خالد عمر 20 کاله دی. د خالد عمر 20 کاله دی. سن
سن خالد د خالد عمر دا سن خالد د خالد عمر سن مضاف خالدین مضاف الیه دا سن معنی د عمر او خالد خالد ته وایي نو سن خالد د خالد عمر 20 سنه 20 معنی د شل او سنه کالا دا مزدوران 14 غنټې کار کوي دا مزدوران هؤلاء العمال دا مزدوران عمال دا د عامل جمع عامل مزدور ته وایي هؤلاء العمال دا مزدوران يعملون کار کوي 14 ساعتا غنټې اوس وایي زه 15 ورځې بعد حاضرېږم انا احضر زه حاضرېږم بعد 15 وګورئ اوس په دې کې موږ سره یو اهم نقطه رااله 15 یوما وګورئ د بره کې وګورئ او د دې عدد به موږ سره اوله حصه مذکر وه او دویمه حصه به مؤنث وه او وجه دا وه شرط په دې کې دا و چې موږ سره به معدود مؤنث نو ساعتن واسه مؤنث دی نو 14 به وایو 4 اول د 14 د 14 د اول حصه چې ده که نه د 4 دا به مذکر وي او 10 به مؤنث وي اوس چې کله موږ سره دا معدود مذکر دی معدود را سره مذکر دی معدود چې کله مذکر وي نو بیا به موږ سره د عدد اوله حصه مؤنث وي دویمه حصه به مذکر وي یاد وساتئ هر کله چې موږ سره معدود مؤنث وي معدود را سره مؤنث وي نو بیا به موږ داسې کوو چې د عدد اوله حصه د عدد اوله حصه به مذکر وي د عدد د اول حصه مذکر وي دویمه حصه به مؤنث وي لکه ګورئ ورته 4 نو ګورئ دا 4 د عدد اول حصه ده ٹھیک شو دا مذکر ده او 10 را سره مؤنث ته ګورئ 10 مؤنث ده او شرط پکې شرط سره چې موږ سره معدود مؤنث ده ساعتا یا غرفتا یا صبورتا وګورئ دا معدود موږ سره مؤنث دي کرا نو بیا به موږ د 11 نه واخله تر د 19 د 99 پورې داسې به چې د عدد اول حصه به مذکر وي دویمه حصه به مؤنث وي خو که چېرته معدود موږ سره مذکر وي معدود را سره مذکر وي که نه نو بیا به د دې الټه وي الټه د عدد به اول حصه موږ سره مذکر مؤنث وي مؤنث ٹھیک شو د عدد اول حصه به مؤنث وي دویمه حصه به مذکر وي دا بیا به داسې ویل کېږي ګورئ بیا به داسې ویل کېږي 14 نو ګورئ دلته کې دی 14 اول حصه مذکر ده 10 دویمه حصه مؤنث ده او په دې ښکتنۍ عدد کې اول حصه مؤنث ده دویمه حصه مذکر ده وجه سره چې موږ سره دلته کې یومن دا معدود را سره دغه دی مذکر دی معدود مذکر دی دلته معدود مؤنث نو دا عدد اول حصه مذکر وي دویمه حصه مؤنث وي او چې کله عدد دا معدود چې معدود دا مذکر وي نو د معدود د عدد به اول حصه دا معدود چې را سره کله مذکر وي نو د عدد به اول حصه مؤنث وي دویمه حصه مذکر وي امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي نو دغه خبره ده دلته کې انا احضر زه حاضرېږم بعد 15 یوما نو دا یوما مذکر دی معدود مذکر دی نو دلته کې موږ سره د عدد اول حصه مؤنث رااله دویمه حصه مذکر رااله نو 15 یوما ورځې انا احضر زه حاضرېږم بعد رسته یا بعد 15 یوما ورځې ٹھیک شو زه 15 ورځې بعد حاضرېږم
اوس وای دې عمارت کې دې بلډینګ کې یا دې عمارت کې یا دې بنگله کې 19 کمرې دي 19 کمرې دي نو في هذه البنايه في هذه البنايه بنايه عمارت ته بلډینګ ته وي غټ بنگلې ته وي نو في هذه البنايه دې عمارت کې دې بلډینګ کې 19 نورلس غرفتن کمرې دي اوس وی روپۍ کې 14 انې دي روپۍ کې 14 انې دي فی الروبیه روپۍ کې 16 آنتن انې دي انې یعنی یو روپۍ کې 14 انې وي ٹھیک شو اوس رااله دویم سوال را کړی و اکتب الارقام ارقام د رقم جمع ده او اکتب د امر صيغه ده اکتب معنا ده تو لیکه الارقام رقمونه بالحروف حروفو کې یعنی کوم انسی دي کنه انسی مونږ له انسی را کړی وي دا تاسو په حروفو کې ولیکئ دا انسی تاسو حروفو ته واړوئ نو ما دلته لیکلی وی د هندسو په حروفو کې تلفظ وکړه د هندسو په حروفو کې تلفظ وکړه نو اوس مونږ له را کړي دي دا جمله را کړي وی ثمن الكتاب ثمن قیمت ته وی ثمن الكتاب د کتاب قیمت 11 روبیه 11 روبیه نو دا د دې مونږه معنا کړی دا د کتاب قیمت 11 روپۍ دی نو ګورئ دا 11 دا 11 مونږ سره 11 چې دی په انسو کې لیکلی دی اوس په دا مونږه عدد ته راړو حروفو کې به لیکو نو ثمن الکتاب د کتاب قیمت 11 وګورئ دا اوس انسو کې دی او دا حروفو کې دی 11 روبیه روپۍ دی ٹھیک شو ثمن الكتاب د کتاب قیمت دغه وګورئ د دې جملو دا معنا او د دې جملو دا معنا دا دوه یو معنا ده خو دلته کې دا انسی چې دی کنه دا عدد د په انسو کې لیکل دلته عدد په حروفو کې لیکل دی ٹھیک شو نو نور معنا د دې ثمن الكتاب 11 روبیه دا د دې معنی ده او دا معنی چې دا د دې جملې هم ده ٹھیک شو نو ثمن الكتاب د کتاب قیمت 11 روبیه 11 روپۍ دی 11 روپۍ دی ثمن الكتاب د کتاب قیمت 11 روبیه روپۍ دی اوس فی البیت 12 امرأة کور کې فی البیت کور کې 12 امرأة خزی دی کور کې 12 خزی دی همدغه معنا د دې جملې ده فی البیت کور کې 12 امرأة روپۍ دي نو ګورئ دا 12 دا عماغه عدد دی غباره دی خو دلته موږ په حروفو کې لیکو الته په انسو کې لیکلی دی اوس فی البلد خار کې 13 مدرسة 14 مدرسې دي خار کې 14 مدرسې دي نو دا معنا د دې جملې ده او دا معنا د دې جملې ده فی البلد خار کې 13 مدرسة 14 مدرسې دي فی الحوض تالاب کې 14 سورلس سمکتن میان دي کبان میان مرتمه لیکلی میان یا کبان ٹھیک شو فی الحوض تالاب کی 14 سورلس سمکتن میان دی فی المزرعة پٹی کی 15 شاتا و 14 بقرة فی المزرعة پٹی کی 15 چیلی او سورلس غواگانی دی پٹی کی 15 چیلی او سورلس غواگانی دی فی المزرعة پټی کې 15 نو دلته 15 چې دا په انسو کې دی دلته 15 په حروفو کې دی نو موږ ته وایي چې هغه انسو والا کوم عدد دی دا تاسو په حروفو کې ولیکئ نو فی المزرعة پټی کې 15 شاتم چیلی دي و 14 او سورلس بقرة غواګانې دي فی الغابة ځنګل کې 17 ولس غزالتن اوسی دی اوسی هغه هرن ورته اردو کې وای چیرې عمروي
زنګل کې 19 اوسۍ دي. فی الغابة زنګل کې 17 نو دا 19 ته وایي. ها 7 اوه ته وایي، 10 لس نو 19. غزالة اوسۍ دي. علی الشجرة بوټي کې 18 یعنی 18 حمامة 18 حمامة کونترې دي، کمترې. بوټي کې 18 کونترې دي. علی الشجرة بوټي کې 18 حمامة کمترې دي. فی الصندوق بکس کې صندوق کې 19 نورلس قطعة من القماش د کپړې ټوکړې دي. بکس کې نورلس د کپړې ټوکړې دي، د کپړې نورلس ټوکړې دي پکې. بکس کې د کپړې نورلس ټوکړې دي. فی الصندوق صندوق کې بکس کې 19 نورلس قطعة ټوکړې دي من القماش د کپړې. اوس وایي هذه 20 بندقية. هذه معنی ده دا 20 شل بندقية بندوق ورته وایي یا ټوپک ورته وایي، اسلحه ورته وایي. دا شل ټوپکې دي. هذه 20 دلته دا 20 په انسو کې او دلته 20 په حروفو کې دی. نو موږ ته وایي چې تاسو دا انسی چې کوم په عدد چې کوم په انسو کې دی کنه دا تاسو حروفو ته واړوئ. نو هذه 20 دا شل بندقية ټوپکې دي، دا شل ټوپکې دي. نو دا زموږ د نن ورځې درس او موږ سره 57 نمبر درس ختم شو، 59 نمبر درس مکمل ختم شو، سبقونه هم ختم شو او تمرین هم ختم شو. نو دا زموږ د نن ورځې درس. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.